बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड की तौर से हर कले वायु ग्रान कतुन को वज़ीर आज़म इमरान खान से په ملک کې د روانې महंगाई نوټس اخیستلی دی او د ټایګر فورس د ذمہواري لګولې ده چې هغې به په بازارونو کې ګرځي او دغه چې کوم د ضرورت څیزونه دي چې پاکې چیني دي، اوړه دي، دغه شان نور دالونه دي، د دې ټولو څیزونو قیمتونه چې کوم دي نو هغې به وخت په وخت چیک کوي او چې کوم سټیزن پورټل دی بیا دغه کې به هغې د دغه انټري کوي او دوی وایي چې په دې طریقه باندې به موږ دغه مهنګایي کنټرول کوو. دې سره سره وزیر اعظم عمران خان صاحب دا هم ویلي دي چې را روانه هفته کې به د دې ټایګر فورس یو کنونشن کېږي، پای کې به د دې ټولو سره ملاقات هم کوي او داسې هم اکثر ویلی کېږي چې کله وزیر اعظم عمران خان صاحب د یو څیز نوټس اخیستی دی نو د هغې نه وروسته بجای د دې چې په هغې باندې عمل درآمد وشي او هغه قیمتونه کم شي نو الټا په دغه د ضرورت څیزونه چې کوم دي په هغې په قیمتونو کې اضافه کېږي نو یو ځل بیا دغه نوټس خلک حیران دي چې د دې نتایج به څنګه راځي. خو په پېښور کې څومره ګراني ده، دغه ګراني چې کوم ده د دې اسباب څه دي، د دې دا به څنګه کنټرول کېږي، دغه ټایګر فورس چې کوم دی نو زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دا شته نشته، په نورو صوبو کې د هغې څه صورتحال دی، په دې ټولو باندې به نن خبرې اترې کوو او د دې خبرو لپاره زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي د جمعیت علماء اسلام صوبایي سیکرټري اطلاعات عبدالجلیل جان صاحب موږ سره موجود دی. دې سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ ډیپټي جنرل سیکرټري تیمور باز صاحب موږ سره موجود دی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی ټاون ون ناظم زاهد ندیم صاحب به هم موږ په لږ وخت کې جاین کړي. ګران کتونکو د خبرو اترو سلسله به روانه وي، د میلمنونو به تپوسونه کوو، خو زمونږ همکار سید شبیر شاه د ګرانۍ په اړه باندې یو ریپورټ جوړ کړی دی چې په پېښور کې څومره ګراني شته نشته، د څیزونو قیمتونه چې کوم ضروري او د ضرورت څیزونه دي هغې قیمتونه څومره اضافه پکې شوې ده، خلک څه وایي. اول دا ریپورټ ګورو بیا به راځو په دې باندې خبرې کوو. ملک د روانې ګرانۍ له وجې خلک پریشان دي او ملک د خوراک سکاک قیمتونه آسمان سره خبرې کوي. پېښور ښار کې تیر یو میاشت کې مختلف د خوراک سکاک قیمتونو کې 13 نه تر 15 روپۍ اضافه شوی، ولې څوک تپوس والی هم نشته. پېښور ښار کې نرخنامه کې آلو 80، ټماټر 100، پیاز 80، مرچکي 100، مټر 200 او بنډۍ قیمت 50 روپۍ مقرر شوی. بلخوا میوې قیمتونه نرخنامې تر مخه سدسې دي، عام 64 200، شفتالان 210، سیب 110، انار 140، امرود 150 او کیله 90 روپۍ درزن ریټ مقرر شوی دی. خو ښار کې نرخنامه باندې څوک هم سبزیانې او میوې نه خرڅوي. بلخوا ضلعي انتظامیه هم په دې معامله کې مکمل خاموش ده او دکانداران سبزیانې او میوې خپل د خوښې قیمتونو باندې خرڅوي. ښار کې پی او غوښې قیمتونه هم آسمان سره خبرې کوي او پی خرڅوونکي او قصابان د خپلې خوښې قیمتونه اخلي. همدغه شان ښار کې د دالونو، وریجې او چیني قیمتونه هم آسمان سره خبرې کوي او صرف یو میاشت کې باسپتی او سیله وریجو په قیمتو کې 60 روپۍ اضافه شوی او قیمت 110 نه تر 150 ته رسیدلی. همدغه شان سره لوبیا 180 نه 210 ته رسیدلی. نرخنامې مطابق چڼو دال کې 25 روپۍ، توتی دال کې 70 روپۍ، مسور دال کې 10 روپۍ، چولې 60 روپۍ، سپین لوبیا کې 10 روپۍ او چینی قیمت کې 60 روپۍ فی کیلو اضافه شوی. ښار خلکو وینا ده چې دوی ووټ ځکه ورکړی چې غریب انسان یو ښه انداز سره ژوند تیر کړي، خو صورتحال دې حد ته رسېدلی چې غریب انسان اوس د خوراک سکاک څیزونه هم نشي اخیستی. پهله به مې 900 روپو وړو دغه واغسته بورې، اوس په 1400 ولم. هغه ورځ د اشرف روډ کې روان وم، تقریبا وی 860 روپۍ ریټ نو 1000 روپۍ مې د دغه خرابې کې دکان او په 860 روپۍ مې بورۍ واغسته. هغه بالکل زیرو وړو. هر شی چې هر یو شی یو په ډبل څوک تپوس والا نه نشي، چاپ څوک تپوس یو قسم نشته. نه هغه مې نه راغو نوم له ایم پی راغو همغه کمره بکس هم پی زموږ خپل سټلیټ مون خراب شوی دي. سلو ځله ما ایم پی ورکارکونه ته مې کالو کو دا راځم او راځم دی راځو کې به دی راځي په خپل مې بیا سې کړ. خلکو حکومت نه غوښتنه کړې چې په فوري توګه قیمتونو کې اضافه او ګرانۍ نوټس واخلي او هغوی ته د ریلیف ورکړي شي. کیمرا ټیم سره سید شبیر شاه، مشرق ټي وي، پېښور. جی کتونکو دغه شبیر شاه خپل ریپورټ کې ټول د هر څه ذکر وکړو چې کوم د ضرورت څیزونه او د هغې په قیمتونو کې د 60 روپۍ نه واخله د 50 روپۍ پورې په دې لږ ورځو کې اضافه شوې ده او کوم عام خلک چې دي نو هغه د سختو ستونزو سره مخ دي. که موږ وګورو د هغې نه وړاندې د کورونا داسې حالت تیر شوي دي چې ډېر
ښه خلک چې کوم چې ښه مالی لحاظ سره مضبوط وو هغه هم خلک چې کوم دي نو هغې ډېر کمزوري شوي دي. نو یو عام غریب دیاړیدار له د دغه څیزونو قیمتونو کې اضافه انتهایي ګرانه ده. راځم د ټول ناول جلیل جان صاحب طرف ته. حاجي صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم پیکج کو ریپورټ کې هم تاسو وکتل ګراني ده د هر څیز قیمتونه اضافه پکې شوې ده. خو د دې لپاره زموږ وزیر اعظم صاحب چې کوم نوټس اخیستی دی د ګرانۍ خلاف او هغې وایي چې د دې به موږ یو ټایګر فورس چې هغې کوم جوړ کړی دی دغه فورس به ګرځي او د دې چې کوم نګراني ده د مهنګایي کنټرول کولو. نو دا نګراني به هغې کوي. تاسو څه ګڼئ چې دغه به دا مهنګایي دې سره کنټرول شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاد بھائی ډېره مننه. کم رپورټ چې تاسو اوس وښولو دا یو بنیادي څیزونه دي د عوام د غریب عوام سره دا څیزونو سره تعلق دی. نو دغه غریب عوامو دغه آس باندې د حکومت ته دا منډیټ یې ورکړی و. څه منډیټ خو د دوی خپلو غوسه د غلا منډیټ هم پکې شامل شو. نو دې خلکو د حکومت ته ووټ ورکو. نن 2 کاله د صوبایي حکومت او 2 کاله چې دي هغه د مرکزي حکومت تیر شو. جی جی. نو چې کله د نوټس والی نو هغه سیزونه اسمان توخی دي. اوس د اوړو نوټس اخیستی و، د چینی نوټس اخیستی و، د پټرول نوټس اخیستی و، د ډالر نوټس اخیستی و. کم سیزونه نوټس چې دی اخیستی دی هغه سیزونه اسمان ته تللي دي. ما ته هغه وخت هم یاد دی نن 4-5 کاله مخکې چې کله د دوی دړنه وه جی جی په اسلام آباد کې نو خپل کور نه یې بل وړی چې دا بل زه سوزومه او خلکو ته یې ویل چې تاسو بل مه ورکوئ. چې کله سیول نافرمانی اعلان یې کړی دی باقاعده. جی کله چې ډالر €1 ګران شي نو دا اندازه ولګوئ چې دا حکمران او وزیر اعظم او دا خلک غله دي د دې جیب ته پیسې دي. جی جی. دا ټول خبرې موږ اورېدلي دي، زموږ ذهنونه پوخ شوي دي. اوس چې کله موږ دوی ته یا عوام د ریلیف په حواله باندې د مهنګایي په حواله باندې یا نور د کرپشن په حواله باندې یا کومه خبره چې دې ته کوي وایي سابقه حکومت. نو چې ته په 2 کالو کې دا سیزونه کنټرول کولی نه شي نو تا ته د حکومت کولو حق شته. تا خو دا ویلي وو چې میرے خلاف زما خلاف 50 کسان راوتل او گو عمران گو ناره یې ولګوله نو زه به غیرتمند وزیر اعظم به یم چې زه پرې نه ځم. نن خو لکونه کسان سرکاري ملازمین، لکونه کسان سیاسي خلک، لکونه خلک عوام روزي یو میدان ته چې گو عمران گو دی نه دي. سو پرې چې د ټایګر فورس خبره تاسو ته عجیبه خبره وکړم. جی جی. چې ټایګر فورس په آئین کې شته نشته. د ماروا آئین نه ماروا اقدامات دی کوي، خلک ایډجسټ کوي. د دې مطلب دا دی چې دا خلک زه ایډجسټ کما چې کم طبعي مار راوستی ده د ټایګر فورس په ذریعه باندې هغه طبعي ته نشي سارولی. اوس ته ما ته دا ووایه په ټایګر فورس کې کم ته ماهر معاشیات پکې تا چولی دي خو دې د یونین کونسل نه خلکو جد کړي ټایګر فورس کې چولی دي. نو یو معزز دکاندار یا معزز تاجر تبدیزي الته ډي سي سر رول به پاتې شي، الته به د کمشنر سر رول پاتې شي، الته به د اي سي سر رول پاتې شي، الته به د مجسټریټ سر رول پاتې شي. چې ته یو عام کارکون ته وایې چې ورشه هغه وګوره نو ته مافیا ولا نه نیسې. ستا مافیا پته لګي تاله چې زما دا مافیا ده. چینی غل د نه لاړو، د اوړه غل د نه روان دی، زلفي د نه لاړو، یو بل کس د نه روان دی. څومره چې تا ځان سره کینولي دي ان الیکټډ خلک چې دي تا ته ورکړي شوي خلک د ورلډ بینک د IMF د ورکړي شوي خلک نن تا سره په ټیم کې دي. تا ځان نه رستوخان جوړ کړی و صحیح چې ما سره ډېر زبردست ټیم دی او زما ټیم چې دی انشاءالله په دې ملک کې به انقلاب راولي، په 3 میاشتو کې به راولم. نن تاسو وګورئ پاکستان څه حال کې روان دی. نن ما بل ورځ یو ویډیو وکتو هغه یو کس ډېر عزتمند سړی و، هغه وایي زه سهار تیاره کې کور نه ووتم نو په ژړا شو. ما اوس سوچ کو چې دی ولې جاړي وایي چې ماشومان د سکول تلو ورځو ما سره دومره پیسې نه وي چې ما هغې له کتابونه اخیستې وي. نو ته کم خلکو ته چې غل وې هغه وخت کې هر څه ټیک ټاک و. چینی هم 50 روپے کلو وه، پټرول هم 65 66 یا 70 یا 80 هغه لیټر وه، دغسې ډالر هم په 100 وه یا په 80 وه. هغه غل و. ته خو ځان ته حجیم وې، مدینې ریاست هم خبره کې. نن هر یو څیز اسمان ته وختو، ادارې تا نه خراب شو، مهنګایي ته نشي کنټرول کولی. ته دا وایې چې ما ته ټیم یې نه پته لګي د ټول سیزونو. پرون دغه دارای مقدمه د سیاستدانانو باندې ولګېدو، د دې
په لایو هغه کې وایي چې مجھے تو پتہ نہیں مجھے تو معلوم جی نہیں دغسې وزیر اعظم ته په دې ملک کې د حکمرانۍ کولو حق شته صحیح حاجي صاحب تاسو خبر ته راځو موږ به چې کوم د صوبایي حکومت چې کوم نماینده راغی به هم موږ جاین کوي خو زما تیمور با صاحب ما خیال نه چې راشي تیمور صاحب دا راته لږ ووایي چې کوم دوی اوس په ملک کې چې کومه ګراني روانه ده وزیر اعظم عمران خان صاحب دا سټیپ اخیستی دی د ولس دپاره اخیستی دی موږ به دعا کوو چې دغه سټیپ کامیاب شي خو د هغې ذمهواري چې کوم ده نو په دې ابتدایي کې هغه ټایګر فورس ته حواله شوې ده چې دغو به د ټول دغه نګراني به هغې کوي او هغه چې کوم قیمتونه دي نو هغه به معلوموي او بیا چې کوم دغه ټایګر فورس چې کوم دغه دی په هغې باندې به دوی دا اپلوډ کوي چې کوم پورټل دی تاسو څه ګڼئ چې دغه سره به دا مهنګایي دا چې کوم سیلاب دی دا چې کوم تیزي پکې راغلی دا به کنټرول شي اور السلام علیکم او ډېره شکریا چې د مشرق ټي وي زه ادا کوم چې موږ له دا موقع راکړه جی جی تاسو سوال دی چې د مهنګایي چې داسې هو مشر جلیل خان صاحب خبرې وکړې چې داسې سپرې خو نه ښودل چې لکه دي ورباندې خبرې ونه کړلې خو مهنګایي هم چې دا داسې یو ایشو دی چې تا افیکټ کوي ما افیکټ کوي هر څوک یو برابر افیکټ کوي لګیا دي کوېسچن چې دا دی چې نن چې دي د دې د کنټرول کولو دغه ذمهواری چاله ورکوي لګیا دي دا دي څوک د دې د راوستلو دپاره کرایټیریا څه کېښودلی شوې وه د دې به تعلیم صحیح د دې به سپیشالټي به د دې پوهه به د دې باره کې د دې څه وي زه په دې نه پوهېږم چې یو کار بیروکراسي نشي کولی لګیا ده یو کار پړه لیکه زمونږ لکه ګورمنټ سروینټس نشي کولی لګیا دي چې هغې د پاسه یو د مانیټرینګ یو ټیک ټاک نظام شته دی هغې یو کار نشي کولی لګیا زمونږ سرکار زمونږ حکومت دا کار نشي کولی لګیا دی نو زه نه پوهېږم جي چې دا کونسلو نه ویلیج کونسلو نه اخیستې شوي داسې ملګري داسې رونه چې د هغې دپاره یو کرایټیریا هم دا کلیر هم نه ده چې جي دا به څوک د دې به تعلیم صحیح د دې به دې باره کې پوهه صحیح نو به کنټرول څنګه کړی شي او د دې نه مخکې هم چې تاسو کتلی دي چې د ټایګر فورس دا یو رضاکار فورس دی وایي چې دا رضاکار فورس دی دې ته هم مخکې هم چې یو ذمهواري میلاو شوې وه د کرونا په ټایم کې تاسو هغې باره کې جي ماته ووایي چې د کرونا په د پینډیمک په دوران کې د دې څه کردار د دې د حلفبردارۍ نه بعد دی چا په سترګو ولیدل ما سوای د دې نه چې دی په هسپتالونو کې میډیکل سټاف هراسا کړي تاسو ته به واقعیت مخې له راغلي چې دی په دفترو کې سرکاري چې کم زمونږ ملازمین دي هراسا کړي وي چې مداخلت کړي د دې د موجوده حکومت چې کومه پارټي وه دی په خپل ټایم کې جی یو واده به د قوم سره کوله چې موږ به په ادارو کې په محکمو کې سیاسي مداخلت نه کوو نو د ټایګر فورس په صورت کې جی تاسو ماته ووایئ دی د خپل بیانیې مخالفت نه کوي لګیا دي دا آیا په دې هر څه کې چې یو نظام شته دی یو مانیټرینګ سیټ اپ شته دی زمونږ هر څه موجود دی هغې د پاسه جی ټایګر فورس راوستول او د دې دا پته هم نشته چې ټایګر فورس څوک دی زه خو چې صرف فینم لګیم دا د حکومتي یو فورس نه دی دا خو د دې موجوده ګورننګ کومه پارټي ده د دې خپل ورکران دي دا مسلط کړل په دې دا وګوره جی خپل کارکردګۍ باندې دی خپل یو کوېسچن مارک ولګولو دی په خپل کارکردګۍ په خپل سوري ټو سې نه اهلی باندې یو غټ کوېسچن مارک نه بلکې خپل دا تسلیم کړله چې موږ نه اهله یو هغې نه باجي دي دا راوستل داسې جي یو محکمه یو اداره راته وښیي چې په هغې باندې په دې روان ګورمنټ کې کوېسچن مارک ونه لګېدو بلکې د حکومت په خپله ولګولو د حکومت په خپله چې په خپل پالیسیانو باندې اعتماد نشته دی جي زه جي کوېسچن دا جوړیږي جي چې آیا زمونږ په ملک کې نظام نو قانون نو آئین نو چې دی هر څه جی نوي نوي راولۍ لګیا دي هر څه کې چینجز راولۍ لګیا دي زه خو دا وایم چې زمونږ ملک ته که ضرورت نو د امپلیمنټیشن دی د نوي تجربو زمونږ بالکل نه شو افورډ کولی دا تاسو به هم منئ او دا زه هم وایم او تاسو ته هم پکار ده چې ټول یې ومنئ چې امپلیمنټیشن نشته دی جی موږ ته د نوي تجربو هیڅ ضرورت نشته دی چې څه شته دی هغه امپلیمنټ کړئ لکه جی تاسو وګورئ کنه انفلیشن ریټ کم زی ته لاړو جی 2018 کې څه شی او نن څه شی دی جی په 2018 کې دا 3.93 و جی نن په 2020 سپټمبر کې 11.12 دی 11.12 نو جی تاسو ماته ووایئ چې دا د کم زی نه موږ کم زی ته را پرېوتلو صحیح آیا موږ نوره مزید تجربې برداشت کولی شو جی صحیح ټیک شو تیمور صاحب تاسو طرف ته به راځو خو ګرانو کتونکو موږ سره د وړې شانتي دمیې ټیم دی پروګرام کې وړه دمه اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ
د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم نوټس اخیستی دی چې په ملک کې کومه ګراني روانه ده د هغې د کنټرول کولو لپاره د هغې چې کوم ټایګر فورس جوړ کړی شوی د هغې خدمات ترسره کړي دي. په دې باندې زموږ پروګرام روان دی. موږ دا وخت جاین کړي یو د ټاون ون پیښور پخواني ناظم زاهد ندیم صاحب. ناظم صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو او زما لومبی تپوس به ستاسو نه هم دا وي چې که موږ وګورو چې څومره د پی ټي آی کسان دي که هغه په مرکز کې ګورنمنټ کې دي که هغه په صوبایي حکومت کې دي نو هغوی دا وایي چې کوم په دې ملک کې مهنګایي روانه ده نو دې وجه چې کوم ده نو تیر حکومتونه دي. ناظم صاحب په صوبه کې که موږ وګورو ستاسو دا 9 کال دی 8 کال روان دی په صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې چې ستاسو حکومت دی نو آیا تاسو اوس هم دا وایي چې دغه پخواني حکومتونه چې کوم دي ذمهوار وو اصل وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ټولو نه پهله د مشرق ټي وي او ستاسو شکرګزار یم چې تاسو زموږ موقف دپاره زموږ آواز تاسو عوام ته برسوئ. کم خبره تاسو کو چې یاره سابقه حکومت د دې ذمہ دار دی دې کې خو څه شک گنجائش نشته. تاسو یو ډرایور ته یو ګاډی ورکوئ او ګاډی مات ګوڼ دی د هغې ټایرونه کمزور دي د انجن ختم دی هر لحاظ باندې هغه تباه دی او تاسو هغه نه ایکسپیکټ کوئ چې یاره دا به فوراً به ټیک شي نو هغه ته خامخا یو لږ ټایم ریکوایرډ دي. نو خپل طرف نه زموږ پالیسیانې داسې یو چې هغه پازیټیو طرف ته روان دي. یو خبره زه بنیاد هغه به کوم چې دې وخته عمران خان یو داسې لیډر دی زموږ نور لیډرانو کې ټولو کې چې کمپیریزن تاسو کوئ چېرې هغه غل سړی نه دی. نو تاسو نور لیډرانو چې څونه ریکارډ به ګورئ چې هر چا باندې کرپشن کیسونه دي چا باندې څه مسایل دي نیب کیسونه په دې روان دي نو هغه وجوهات څه وجوهات دي دا ملک چې کم نن په تباهي کم موړ باندې ولاړ دی د دې خو ایکچوال ذمہ داران خو همدا خلک دي. البته دا دی چې زموږ ګورنمنټ کم پالیسي اختیار کړې دی. سابقه ادوار کې دا کېده چې یو حکومت قرضه اخیسته نو د هغې ادا کول بل ګورنمنټ او سره د سود. اوس زموږ نظام موږ دې طرف ته کوشش کړی چې یاره هغه سبسډي پکې نه کم سے کم سبسډي او حکومت کم یو دی هغه خپل په خپو ودرېږي خپل قرضې ته ختم کړي د سود نه او د مسایل نه ځان ته خلاص کړي. نو لازمي هغه کې لږ ټایم به لګي لږ زور به لګي لږ کېدای شي عوام ته تکلیف به خو وقتي تکلیف دی انشاءالله د دې فیوچر برایټ دی. صحیح. ناظم صاحب تاسو خبره وکړه پالیسیانو حوالې سره که زموږ کومه بیروکراسي ده هغه ستاسو سره تعاون نه کوي په دې موجوده حالاتو کې که نه دغه شان چې کوم ستاسو خپلې پالیسیانې دي په هغې کې چېرته څه خامي ده ځکه چې عمران خان صاحب خو دا وایي چې زما لومبی ترجیح چې کوم دی نو هغه دا دی چې غریب چې کوم دی هغه ته زه بیسیک سهولتونه ورکړم چې هغه ته زه سهولت ورکړم. هغه وایي چې که هر کله ما خبره کوي نو هغه مین خبره د غریب کوي خو دلته که موږ وګورو ناظم صاحب نو په هر لیول باندې غریب چې کوم دی نو هغه متاثره دی. دې نه مخکې که کورونا حالات موږ والو د هغې له وجې نه خو د خلکو هغه روزګارونه چې ښه روزګارونه هغه خراب شوي او عام دیاړیدار مزدور کار سړی چې کوم دی د هغه مزدوري د هغه څه حالت دی هغه چاته پته ده. نو اوس چې کومه د هر څیز په قیمتونو کې اضافه کېږي ناظم صاحب نو دغه چې بیروکراسي تاسو سره تعاون نه کوي که ستاسو په دې پالیسۍ کې څه لږ تاسو ته کمی ښکاري؟ زه دې ته د بیروکراسي هغه به نه یم. زموږ لیډرشپ مین ټیک دی چې چېرته یو محکمې د پاسه زموږ کم وزیر ناست دی یا کم MNA MPA چې ناست دی کم هغه ذمهواریانې دي چې هغه په جایز طریقه باندې ټیک طریقه باندې چلیږي او هغې طرف نه څه دو نمبري نه وي که نه نو لاندې محکمه په خپله ټیک طرف ته روان شي وخت لګي ټایم لګي پکې خو بهرحال هغه پازیټیو طرف ته ځي. دا مهنګایي او تاسو چې کوم دا خبرې کوئ چې کوم مسایل دي نو دا خو سټارټ نه یو سیسټم غلط روان و. نن هم چې زموږ عمران خان هم غوښتل نو هغې دپاره پازیټیو لار دا و چې یاره هغه عوام ته هم دا ریلیف ورکولو قرضه باندې مزید قرضې اخیسته په سود باندې او دا نظام همداسې چې روان ناظم صاحب نو قرضې خو تاسو اوس هم اخلئ داسې نه ده چې نه هم دي اخیستي قرضې اوس چې موږ کم آلو هغه انتهایی هغه حد باندې چې کم حد کې یاره موږ سره بل څه لار پاتې نه ادروایز خو زموږ کوشش دا دی چې سابقه څونه قرضې دي هغې کښتونه موږ ادا کړه د ملک اوس بهتري طرف ته روان خو منځ کې یو کورونا طرف راله مسایل راله د کورونا مسله خو یوازې پاکستان دپاره نه پوره دنیا دپاره یو ټینشن مسله تاسو وګورئ امریکا کې څونه تباهي شوې دی یورپ کې څونه تباهي دی په دې وجه شوې دی نو نن هم هغه انټرنیشنل هغه کنټریز چې کم انتهایی ډیولپ او هغې سره د پیسې سرمایه مسله نه هغې د کورونا ته څنګه ټیکل کړی دی یعنې هغه دپاره هم دا ډېر غټ یو د الله طرف نه یو سخت هغه امتحان نو په موږ باندې چې دا امتحان راغلو نو الحمدلله موږ دې کې سرخرو تاسو وګورئ چې لاک ډاون نه پس هم زموږ معیشت کم یو دی هغه پازیټیو طرف ته روان شوی دی ټیک دی مسایل دي هغه نه انکاري نه خو انشاءالله دا بهتري طرف ته روان بهتري طرف ته روان حاجي صاحب ناظم صاحب هم خبره وکړه د مهنګایي په اړه تاسو سره تلک دا ووایي چې کوم یو دکاندار دی عام دکاندار په دې کې د ګرانۍ ذمہ دار دی که نه دا ګراني چېرته بل ځای نه جنریټ کېږي او دغه ټایګر فورس چې کوم جوړ شوی دی آیا تاسو څه ګڼئ چې دا به کنټرول کړي؟ ګوره جي اول خو د دې دوه خبرو جواب زه ورکول غواړم. دی وایي چې کله ډرایور ته یو ګاډی ورکوي نو هغه انجن دا وغیره خبرې وکړي دا لفاظي چې وویله که نه د دې دا تا ته سمپل خبره وکړو ډرایور نه و دا کلاړي و
ته مونږ ګاډي ورکو په ګاډي پوهېدو نه ډرایور ته چې ګاډي ورکې که نه نو مات ګاډي هم دله روانوي که هغه ډرایور وي پوخ دا خو ډرایور نه و دا خو چا راوستو کېنولو هغه پخپله وي پخپله بار بار وي چې موږ د ټي وي کې ذریعه معلومات ووټ ورکړی نه دی ورکړی ووټ ورکړی وی وله نن 14 ایم پیګان پېښور کې دي پېښور کې ماته یو میګا پروجیکټ دی خو یو بی آر ټي دی بی آر ټي تاسو نه بی آر ټي ماته ښکاري د غلو بی آر ٹی اردو کہتے ہیں کہ چوروں کی بی آر ٹی چل رہی ہے اور ریاست مدینہ کی بی آر ٹی جل رہی ہے حاجی سے پدې کې خبره نه جوړاتو په ګراتلې شي دا جوړیږي ور کرپشن سے پدې کې ګور نه خبره دی وګه چې خلکو باندې کیسونه دي آیا تاسو په حکومت د خلکو باندې کیسونه نشته نیب نوٹیفیکیشن ہو باسا هغه دا ویلی چې اگر میں نے حکومت کے 5 بندوں پر ہاتھ ڈالا تو حکومت دھڑام گر جائے گی نن ستا پتے بی آر ٹی کیس پر سپریم کورٹ په وجه سټې نه دی ستا دا بلین ټریز کله کمپلیټ شي هغه څومره وزیران چې دي څومره صوبایي وزیران چې کوم دي دا غیر بیانونه چې کوم دي دا په ریکارډ باندې چې کله بی آر ټی روان شي په ټریک باندې اول موږ د سټې اغستې نو دی وجه نه ماغستې چې خلکو ته تکلیف وو اوس چې کله روان شونه چې په هر فورم باندې موږ تیار یو چې دا غي موږ جواب ورکو د یو روپۍ حساب ورکو نه تاسو جواب ورکړئ غدي ورکو حکومت وي موږ جواب ورکو نه خو ته نو منګي وکاو نه وزیران وي تاسو وزیر خبره کوم جواب ورکوم چې کله دی بی آر ټی پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 دا ټول اسم نو ویډیو هغه جوړ کو جی لکه محکمه خبر نه اوسو پر خټک صاحب اعلان کو چې شپږ میچ ته بیا بل وزیر راغو چې نه میچ ته بیا بل وزیر راغو چې ایشیا بینک چې د کوم اګریمنٹ شوی دی هغه کې ستا دا هغه چې دا 2021 دا 2022 دا 21 دا جون 21 بیا کامران بنگش هغه کامران توي جنا دا خو درې کال پروجیکټ دی موږ زر مکمل کو لکه ټټیک وې کا پرس خټک ټیک وې کا شوکت یوسف زئی ټیک وې سوک ټیک وې موږ ته خو یو کس دی خو کنه د دې ځلک وضاحت لک ټایم ټایګر فورس خبره تاسو خبرو کې دوی جواب اوري تاسو پوهیږئ ټایګر فورس تعلق دی ما ګوره وختي زما رورم دا ویلو ما تاسو دا ویلو چې د ټایګر فورس کرایټیریا څه دا ماهر معاشیات دي ماهر اکنامکس ایم اے اکنامکس سے کړی دی اوس په ریاست کې یو ریاست جوړیږي لکه یو ډي سی شته یو اے سی شته یو کلکټر شته یو مجسټریټ شته یو کمشنر شته یو نظام روان دی دا خلک ځي باقاعده دکاندارانو ته چاپیم وایي هر څه کوي نو ټایګر فورس ته کار وایي دکاندار ته وایي چې ریټ وښایه دکاندار به قسم دی دومره منډې ورته ورکړي چې هغه ته پته ورکړي بله دقه ټایګر فورس اول چې افتتاح کېدو نو دقه عمران خان ویلو چې ټایګر فورس اس لیے بنائے جا رہے ہیں ځکه جوړ وګیو چې دا به سبا مونږ ته پس الیکشن کې فایده به ورکوي دا د الیکشن دپاره ما جوړ کړو چې تاسو کار وکړئ چې الیکشن مونږ وګټو دا سیاسي فورس دی دا خو د تحریک انصاف د ملګرو د یونین کونسل د ویلیج کونسل د دې خلکو یو مجموعه ټایګر فورس دی د ټایګر فورس آئینی حیثیت خو ماته دی وښیي که نه آئین کې دا خبرې شته آئین کې دا خیر جواب ورکوې به ته ټیک شو دې کې لږ وضاحت کول غواړم وضاحت وکړئ ستا ټایم راشي ته به وضاحت وکړې تاسو تعلیم کوي دا تاسو باندې تاده همیشه دا هوي چې کله ټاک شو وینم په خلکو خبرو کې خیر ناظم صاحب تاسو ودوی له جواب ورکړي ناظم حاجی صاحب تاسو خبر کمپلیټ کړئ نو مهنګای چې دا ټایګر فورس والا کنټرول ګره هغه ملګری هم ویل چې بیروکراسي حکومت صوبایي حکومت مرکزی حکومت دغه خلک ماهر معاشیات ارسطو خان جهانگیر ترین دابل حماد اظهر حفیظ شیخ زلفی بخاری دا رستوان راوستل چې دا به کنټرول کی دا خلک ګوره زلفی بخاری وتښتېدو تللی دی که نه واپس به راځي چې بخښل ورځ په چوټۍ را دي شي الله دې وکړي چې راشي ګوره جي دا خلک مافیا دي مافیا دا خلک ته وایې چې ایماندار سړی دی پخپله ایماندار دی او خلکو ته وایي چې ته خورا ته ما ته بس مطلب پخپله ایماندار ځان ته وایي خو دا خلک یې ولې پرېښي دي دې خو وایي چې زه به یو نه پرېږدم دا ټول خلک د دې کم کرد ناست دي د مافیا دا مافیا ته پروموشن ورکوي دغه طریق انصاف عمران خان ته ورکوي دا د هغې خلاف کاروایي نشي کولی ته خو ځان ته ډرایور وې ته څنګه ډرایور یې ته کلاړي وې ټیک دی بیټسمین یې ښه بیټسمین وې ښه بالر به وې ښه آلراؤنډر به یې لیکن دا ملک چلول ستا په بس کې نشته ته لاړ شه خپل دې فیلډ ته واپس لاړ شه د ملک خدای دپاره دا ملک پرېږده خدای دپاره دا ملک د غریب عوامو باندې هم وکړه ملک چلول طرف ته به راځو تاسو یو موومنټ هم شروع کړی د هغې په اړه هم ستاسو نه تپوس کوو خو ناظم صاحب دا دومره حاجي صاحب چې دومره خبرې وکړې او هغې بیسیک مقصد هم دغه دی چې تاسو مطلب هغه ایکسپیرینس چې کوم دی نو هغه نشته تاسو صرف د
اوه کالو نه په صوبه کې کوم وګورو 2 کالو نه په مرکز کې کوم وګورو صرف تاسو دغه په تیر حکومتونو باندې ملبه باندې ټول وراچوي او خپل چې کوم نه د کار کوي تاسو ډډه کوي دی باندې تاسو یو کارګزاري خو دی خو زمون مرکزی حکومت 2 کال شوی دي د 2 کالو کې مونږه هغه نظام بنیادی چې کوم ډانچه کې فرق د اوه هغه کالو نظام خو دا جلیل صاحب چې تاسو زما خبرو ورته جی جی تاسو به دوی خبر ته وخت دی نو د کې یو خبره ده چې مونږ 2 کال کې چې کوم زمون کارکردګي دي تاسو د دې ملک انټرنیشنل یو ګوري چې د دې عزت سونه زیات شو همغه ملک چې کوم د کشمیر د لاسه کم دنیا کې به عزت کېده نواز شریف د لاسه یا نور لیډرانو زنامینه عالم خو هغه 30 40 سال د ملک حکومت کړی دی او نن رزلټ تاسو ته ملو شو چې هغه چې کله د سند حکومت تاسو ګوري چې پیپلز پارټي سونه ټیم د ملک حکومت کې دي اخر رزلټ څه دي او زه د جلیل خان صاحب د دې مشرانو خبره وکم چې تاسو وګورئ چې هغه هر حکومت کې تیر شوی 30 40 سال نه کم ګورنمنت چې هغه کې دا ناس نو خو رزلټ څه دی حکومت کم طرف ته روانو عوام کم تکلیف کیو نو دا په مونږ باندې ګوتو چتل خو دې ته ډیر ایزی ښکاری دا وی چې هغه کلاړی دی هغه کلاړیانو سره زمون کلاړی صاحب سره ټیک ټاک ټیم دی هغه د خپل هغه ټیم کې چې یو ورکر یو کلاړی ټیک نه کنه دا غیم لحاظ نه کوي تیر شوی 2013 نه 2018 پورې زمون ګورنمنت د دې خبره گواه دی چې هغه خپل د وزیرانو لحاظ نه کړي خپل د ایم پی ایس لحاظ نه کړي نور کم یو پارټي د چاره هغه خپل یو ایم پی ایم ته بار وباسي نو دا حوصله جست زمون یو کلاړی کې دی چې هغه د خپل ټیم ورکر کې چې څوک الیجیبل نه چا کې سفر کی هغه لري کوي دا خلاف پوره احتسابي دویمه خبر دا چې نن تاسو وګورئ چې زمون سونم چې لیډران دي د ملک سابقه چې چا کرپشن کړی دی هغه ټول باندې کیسونه دي هغه خپل کرپشن بچکولو د پاره پټولو د پاره هغه ټول یو شي دي دا خبره خو زمون خان صاحب نن 2 کال پهله خبره کړې چې کله ز په دې لاس با اچوم نو دا ټول چغه سوري به وي او ټول به یو کیږي با نو نن هغه حالات دي یو ځای شوي بالکل یو ځای شوي دي صحیح ناظرین تاسو سره تو بیا راځم تیمور صاحب تاسو لږ دا وایي په یو علاقه کې یو ضلع کې په یو ځای کې قانون شته هلته مجسټریټ شته هلته کمشنر شته هلته ډیپټي کمشنر شته د هغې باقاعده ټیمونه ځي چاپې وهي په دوکانونو باندې ګراني د مهنګایي چې کوم ده د هغې د کنټرول کولو کوششونه کوي خو که دغه شان یو فورس راشي او هغه دغه شان ځي او د دوکاندارانو نه هغې دغه شان ریټونه معلوموي نو تاسو نه ګڼئ چې په دا کې یو کلیش هم جوړېدی شي نو دا خو چې ښکاره خبره ده چې کلیش هم کېږي مسله به هم ورنه جوړېږي ځکه چې د هغې سره څه د دې قانوني حیثیت نشته چې د یو شي دې قانوني حیثیت نشته دی نو زه څنګه قبول کړم جی جی داسې یو کاروباري سړی چې جیا ټیکس ورکوي لګیا دی یو عام سیاسي ورکر ته په کوم عقله باندې جی جواب دی شو یو نظام زمونږ شته دی چې نظام جی دی ولې نه امپلیمنٹ کوي دا خو جی سبل طرف ته بیا اشاره روانې دي دی ولې جی دا غواړي چې زمونږ حکومتي زمونږ آئینی ډانچې فیل شي دا خو دی جی سبل سکول غواړي دا به سبا جی زه خپل ننګیالي فورس را وباسم په بازارونو باندې به اخلاص کوم خپل منمانه به کوم دا وجه بیا موږ هم دغه شروع کوو چې هر سړی به راوځي چې خپل سیاسي ورکر به راوباسي خپل منمانه به کوي په دفترو باندې به جی ورلېږو لکه داسې جی ډېر واقعیات په مخه راغلي دي ټایګر فورس خپل کار نه دی کړی جی یو سرکاري دفتر ته نه وته دی ورته دمکی ورده چې ته دا کار کې کدا کارته نه کې نو دی هو جی خو هر ځای کې جی دی هو معذرت سره دی باندې خو به زمون خبره بد لګي دی ته خو جی چې د خپل لیډر نن سبا زاړه تقریرونه ولګي دی باندې هغه هم بد لګي د دی هو حالات جی دیزی تراغلی دی لکه د مهنګای کا اوس جی زه د یو شیز د ریټ باندې درته لاړم دی هو د ملک نه جی گاډي راته جوړ کو د ملک نه راته پلی ګراوند جوړ کو دا جی نه پلی ګراوند دی نه دا گاډي دی نه دا د ډرایور نه دا کلاړی کار دی جی دا یو ټیک ټاک ملک ته چې ډیر په سټیبل حالاتو کې جی دی ته ملاو شوی دی لکه نو جګ شو جی کمزوریاں نه وای جی هدي هو جی هغه مینټین ونه ساتل شوی جی صحیح لکه 14000 ارب روپے خو دی په خپل منی چې مونږه قرضې واخسته دی خو د قرضونو د خودکشو خبره کړې و چې مونږ به خودکشي وکړو قرض به نه اخلو لکه دی هر هغه کار وکړو چې کم دی یاد کړو چې مونږ به نه کوو ډالر جی کم زی ته وخېجو پېټرول کم زی ته لاړل سہولیات په جی پرېدو ضرورتونه چې ته ماته وښیه چې آیا نن زمونږ د سفید پوشه طبقې د غریبه طبقې ضرورتونه چې نه پوره کېږي لګیا دي ماشومان دی وی چې موږ به سکولونو ته راولو ماشومان چې دړادړ د سکولونو نه بهر کېږي لګیا دي اسپتالونو ته لاړ شئ د هیلث کیر سیستم ته جی تاسو لاړ شئ ایم ټي آی راوسته ده جی مخکې به چې په سوونو باندې بیډونه په یو اسپتال کې به ملاوېدل جی او هغه سوونو باندې بیډونه چې کم دي جی 70-75 تر کوز شوي دي
لکه جی تاسو ماته دا ووایه چې یو نظام شته دی نظام دی خپل مینټین ولې ونه ساتلی شو دی چې کله نه راغلی دی په هر شیز کې جی دی لکه تجربې کوي لګیا دي نیازمینانې راوستي دي لاډلې راوستي دي څوک یې چېرته مسلط کړی دی څوک یې چېرته مسلط کړی دی په هیلث باندې خپل د ترور د که د ماما زوی نوشروان صاحب جی راوستی دی کېنولی دی جی لږ د هیلث هسپتالونو ته لاړ شي جی د هسپتالونو کې جاړي لګیا دي زموږ معززه طبقه ډاکټر جاړي لګیا دي جی غریب جاړي لګیا دی جی یو کس راته وښیه چې آنن د دې نه جاړي نه لګیا دی لکه دی ویلي چې نوکریانې به ورکو نو دی د 1 کروڑ نوکریانو نه راواخله جی د بېروزګارۍ پورې د دې سفر راغی نوکري خو جی پاتې شه چې دی چاله ورکړي چې د چا وی جی هغې د شته نوکریانو نه خلاص کړل کورونو نه خبره جی راورسېده د 50 لکه کورونو نه خبره راله شلټر هاوسز ته مطلب چې هغه د چا و هغه هم بې کوره کړل جی شلټر هاوس یې ورته جوړ کړو د شلټر هاوس کې جی د دې په مد کې دی 100 پیسې راوړې وې د دې کلیم 100 دی جی نن په شلټر هاوس ته جی لاشه ستاسو ریپورټس په دې باندې راغلي وي شلټر هاوس کې هغې جی هینډز اپ شوي دي زموږ چې کوم په ډسټرکټس کې سوشل ویلفیر چې کوم افیسرز دي هغې یو حد پورې د خرچې د خپل جیبه د دې د ټیم د خپل جیب هم دا چلولی دي اوس مکمل هینډز اپ شو لکه جی د کورونا په ټایم کې د پینډمیک په دور کې جی څومره پیسه جی د بهر نه راغلی ده جی خو دی جی څه کړي دي دی چې کله نه راغلی دي ټول خپل د نااهلۍ د خپل د کاهلۍ چې څومره بوج دی جای په خلکو باندې ورچولی دی په کورونا کې هم جی خلکو لویل چې تاسو دا وکړئ تاسو دا وکړئ نه تاسو به څه کوئ اخر تاسو څه دپاره یې تاسو مشورو دپاره راغلی یې مشورې جی ډېرې هر چا سره ډېرې د دې خو جی دا حالات ٹھیک شو ناظم صاحب تاسو به دې جواب ورکړي خو موږ سره پروګرام کې د میټیم دی ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دماغلو واپس راځو موږ سره اوسئ د مینا پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو موږ خبرې اترې کوو د وزیر اعظم د عمران خان صاحب د هغه بیان په اړه باندې چې هغه ویلي دي چې په ملک کې کومه مهنګاهي روانه ده ټایګر فورس چې کوم دي دا کم ځوانان چې دي دا به دغه مهنګاهي کنټرول کولو کې خپل کردار ادا کوي ناظم صاحب طرف ته راځم دا چې کوم زموږ ملګری تیمورباز صاحب هغې ناظم صاحب پر خپلو خبرو کې یو 2-3 تپوسونه وکړل هغې دا وایي چې کوم د ټایګر فورس دی د دې یو قانوني حیثیت څه دی ځکه چې په موږ سره کمشنر شته ډیپټي کمشنر شته نور ادارې زموږ سره موجود دي نو دا په دې وخت کې د دې قانوني حیثیت سره بل هغې دا وي چې کوم تاسو د ملک خبره کوئ نو تاسو د ملک په ټیک ټاک حالات کې ملاو شوی داسې نه و مخکې هغه دماکې او هغه حالات چې کوم نو هغه نه و مطلب هغه ختم شوي تاسو د ملک په ټیک ټاک حالاتو کې ملاو شوی دی او اوس نن سبا چې کوم دی مهنګاهي او ګراني چې کوم ده نو ټول ستاسو د وجې نه راغله څه به وایي ټولو نه پهله خو د ټایګر فورس لږ وضاحت وکړم چې جلیل جان صاحب هم په دې خبره وکړو زموږ بل ورور هم خبره وکړو جی ټایګر فورس شو زموږ پارټۍ کې یو تنظیم سازي شوی دی ګډ ګورننس په حواله د دې د ټولو تنظیمونو یا د دې زموږ کوم هغه دی ټیم دی د دې کار دا دی چې د عوام سره او د سرکار په منځ کې چې کم ګیپ وي هغې ریپورټینګ حکومت ته وشي هغې زموږ پارټۍ مشرانو ته وشي ټایګر فورس چې چېرته هم به ګوري چې یاره څه اکټیویټي څه پرابلم دی یا ګډ گورننس زموږ پارټۍ کې دا چې کوم تنظیم شوی دی د هغې مقصد دا دی چې کوم ځای کې هغه داسې به ګوري چې یاره یو محکمه کې کار ټیک نه روان کرپشن دی یا بل څه مسایل دي او لاندې عوام چې چېرته راځي فار ایگزامپل عوام راځي ډي سي دفتر ته او هغه یو کار جایز هغې کار دی او هغې کار چېرته نه کېږي نو په کار دا دی هغې ته هدایت دا دی چې هغه د خپل پارټۍ مشرانو ته ریپورټینګ به کوي دا صوبایي لیول پورې د هغې خپل مرکزي لیول پورې زموږ تنظیمونه جوړ شوي دي نو د هغې ریپورټ فایده به دی چې پارټۍ کم یو دی بیا هغه حکومتي مشرانو ته وزیر اعلی صاحب ته یا کنسرن زموږ کم مشران به وي وزیر به وي هغې ته به اطلاع ورکړي چې یاره ستا محکمه کې دا پرابلم د دې هرګز مقصد دا نه دی چې ټایګر فورس شو یا ګډ ګورننس شو یا نور زموږ د پارټۍ ورکران کم یو دي هغه د حکومتي میټرز کې ګوتې به وي دغې څه کار نشته فار ایگزامپل چې څوک دی کې داسې غلطي کوي یا یو ورکر پرسنل هغه کېږي یو غلط کار کوي د هغې په خلاف پارټۍ باقاعده ایکشن به حالي دې کې خو څه ګنجایش نشته او چې دا کم مسکنسپشن روانو زما هغه چې تاسو دې ته کلیر کړي دویمه خبره چې دا خبره کېږي چې یاره زموږ پارټۍ ته د حکومت ټیک حالاتو کې ملاو شوي چې دا ملک په ټیک طرف ته روان ناظم صاحب دغه طرف ته به ځو خو دا چې کوم ټایګر فورس دی عام خلک دا ګیله کوي چې دې د څه لپاره جوړ شوی چې کوم د کورونا حالات تیر شو پای کې چې دې کم کردار نو هغه موږ ته بالکل مخې ته رانلو چې هغې هېڅ کردار نه را کړی اوس به دې څه کردار ادا کوي بل د دې سره ضمني دا کوېسچن لما چې په خیبر پښتونخوا کې ټایګر فورس چې کوم دی هغه فعال دی زه د دې جواب انډایرکټ طریقه باندې لږ تاسو ته وضاحت کول غواړم چې ټایګر فورس حیثیت څه دی آئینی خو هغې دا د پارټۍ یو طرف نه یو فیصله دی او د هغې مقصد دا و چې عوام او د حکومت منځ کې چې کوم
چې چېرته مهنګایي کېږي یو علاقه کې یو دکاندار دی او هغه انلیګل طریقه باندې چې کم ریټ دی هغه ریټ نه وي تاسو ته بل ریټ وایي ګران خرڅوي نو د هغې کم سے کم حکومت ته اطلاع خبر رسي یو کوڅه کې هم چې څوک غلط کار کوي او د هغې کوڅه کې یو ټایګر فورس والا زموږ ورکر موجود دی نو هغې کار دا دی چې هغه مشرانو ته اطلاع ورکړي د هغې کار دا نه چې هغه به سټاپ کوي خپل لاس هغه مخکې نشي راتلی خو د هغې حدود دا دی چې کم سے کم مشرانو اطلاع ریپورټینګ به کوي او دا ریپورټینګ څه نیګیټیو خبره نه دی موږ غواړو زموږ د حکومت جو بنیادي مقصد دا چې عوام کم یو دی هغه د اونرشپ ته والي چېرې دا زموږ حکومت دی دا خلک دا زموږ د نورو پارټو نن کم زموږ خلاف یو اتحاد کړی دی د هغې اتحاد دا حیثیت دی چې کم فرض وکړه دا تاسو وایئ چېرې هسپتالونو نظام نن ټیک نه دی یا نور تاسو یو محکمه باندې ګوته اوچتئ زه چې هغه د دې په دور کې ټیکو نو عوام بیا موږ ته ووټ ولې راکړی دی وجه دا چې د دې نظام ټیک طرف ته روان نه د عوام تکلیف کوي نو هغې یو کلاړي ته موقع راکړو هغه کلاړي چې چا ورلډ کپ ته لاس اچولی دی هغه ملک چې کم سیکړو کالونو نه تاسو سابقه پاکستان هسټري وګورئ چې هغه کله ورلډ کپ شاته پهله ګټلی نه و داسې پراپر زموږ د هغه راله کمزور ټیم باندې هغه ورلډ کپ وګټل وجه دا و چې هغه کلاړي کې زور هغه ټارګټ اورینټډ سړی دی زموږ عمران خان هغه چې کم ټارګټ ته فوکس کوي نو هغه بیا رزلټ ورکوي نو انشاءالله دا هم پازیټیو طرف ته روان دی تاسو وکتل چې سابقه 2 کالو کې جست 2 کاله تیر شوي دي د دې خلکو خو درې سولور پیری حکومت دی تاسو د دې جلیل جان صاحب مشر وګورئ یا نور د پیپلز پارټي یا د نون لیگ مشران وګورئ هغه د 30-40 سال کې جو دینا د پنجاب ټیک نشو یو تاسو سن وګورئ چې دې پیره بارونو دلته څه حالاتو یعنی پورا سن ډوب شوی و دې پیره نو وجه سو چې د حکومتونو 30 سال کې سابقه 30 سال کې کارکردګي نن دانه کېده د صفایي نظام تاسو سن وګورئ چې هر چینل ورته आवाज کوي چېرې د سن صفایي نظام کم ځای کې ولاړ دی نو دا ملک چې کم نن په تباهي په دور ولاړو او عوام مونږ ته یو موقع راکړی دی نو هغې څه مقصد دی تاسو یو 15 کاله دا چې خپل ټینیور انشاءالله پوره کېږي نو تاسو ته د دې ملک یو انشاءالله امید دی ما ته پوره یقین دی چې تاسو ته ډېر پازیټیو هغه کې حالاتو کې به ملاویږي داسې حالاتو کې به نه چې یاره قرضې هر کال یو نوې قرضه او هغه سود در سود نظام مونږ ټیک دی چې قرضې کم ډېر انتهایی مجبوري حالات او هغه کې ټیک چې مونږ هغه شی ریشفل کړی ضرور دی خو د هغې مقصد دا و چې عوام ته او نن مونږ د عوام تکلیف چې کم کرونا تکلیف نن چې کم کرونا تکلیف په وجه باندې مهنګایي شوی و نن چې سابقه کم غلطیانو په وجه باندې نن مهنګایي شوی هغې دپاره عمران خان فیصله کړې دی او انشاءالله تاسو ته دې ویک کې به دا ښکاري چې دا ډېر شیونو کې مونږ سبسیډایز ریټ به دونه به ورکړو چې کم سے کم هغه بنیادي چې کم یو غریب عوام هغه ټیک یو هفته کې به انشاءالله دا زموږ ډېرې مسایلې ده به انشاءالله سنه پازیټیو طرف ته به راځي انشاءالله دې هفته کې دننه صحیح حاجي صاحب ناظم صاحب خبره وکړه چې دا چې کوم اپوزیشن جماعتونه یې ټول یو اتحاد جوړ کړی تاسو هم د دې اتحاد حصه یې حاجي صاحب تاسو مین دغه څه دی مقصد هم څه دی سوال نه مخکې یو خبره کومه چې د دې توتي چورې خورې هغه هم وایي او توتي چورې خورې بس دې یو شی لیدلی دی کرپشن دی سابقه حکومت کرپشن دی سابقه حکومت او شوی به وي څومره برآمدګي کړې ده یو بل چې دی دوی دا وایي چې سابقه حکومتونو ستا مراد سعید چغې والے چې 2 ارب لاؤں گا اور 1 ارب اس کے منہ میں ماروں گا ستا عمران خان دا ویلي و چې په وزیر اعظم هاوس خرچه دومره ده او دا به بچ کېږي روزانه رشوت دومره اخیست کېږي دا بچ دا پیسې څه شوې تا د تاریخ بلندترین قرضې واخیستې دی وخت کې بلندترین قرضې واخیستې IMF ورلډ بینک ستا ګروت چې دی 0.03 خولی دی تا ته پته شته تا ټول نظام چې دی د IMF چلی لګی ته نه چلی IMF ورلډ بینک ته لاړ شه د ورلډ بینک او د IMF ویب سایټ ته لاړ شه هلته تا MOU کړی دی کم MOU کې ستا د صوبې د نیټ پرافټ د بجلی د خاص منافع او د کم منافع د وخت کې تقسیم ده کم شر سره هغه تقسیم کمی لګیا دی دغه انضمام نه پس ستا د صوبه خیبر پښتونخوا بکار دا دی چې دا شی زیات شوی وی پرون چې ما چغې والې نو ما ویل چې ما سره مرکز نشته نن ته تیر حکومت کې چغې دیوال چې مرکز زما خلاف دی نن مرکز تا سره صوبه تا سره فوج تا سره ادارې تا سره ریاست تا سره سیکټریان تا سره ده او ته الزام لګې په سابقه حکومتونو باندې انا لله و انا الیه راجعون دا خلک ولې دا هغه باندې دوه کور کوي خلکو ته ټیم باندې کنه ټیم څومره باندې خجی دی وی چې 2 کاله مونږ تیر کړی دي چې ته ماته د 2 کالو کارګزاري خو خایا کنه 2 کالو نن صبح خیبر پښتونخوا کې دی پنجاب تباه دی او سند تباه دی ټیک ده نن په دې خیبر پښتونخوا کې د شهد نهرونه بهیږي لګیا دي دا پې نهرونه بهیږي لګیا دي دا اوس شبیر شاه صاحب چې کوم رپورټ وخولو آلوګان چرته لاړ پیاز چرته لاړ ټماټر چرته لاړ مرچکي چرته لاړ دام سابقه حکومت یو دا هفته کې ټیک په خوا به دا ویل
چې زولو سیلاب راشي که نه وایي دا هم سابقه حکومت کړي وو الله بلیانو دا خلک مه دوکه کوئ نور په دې خبرو باندې صحیح. څو پورې چې تاسو د پی ډي ایم سوال تاسو څه سوال کړی جی جای صاحب ما دا وی چې تاسو څنګه یې پوزیشن په کومه نقطه راځي شوی او دا چې کوم مهنګایي ده د غربت خاتمه ده دا پکې تاسو څه پوینټ شته نه صرف ګوره جی مونږ خو دې پوینټ د خاطر غوراوتی وو چې په دې ملک کې کم تباہی ګوره نن ملازمین سرکاري ملازمین شو یا څومره طبقات چې نن په احتجاج کې دي ٹھیک دی جی سند حکومت سرکاری ملازمینو ته تنخواه زیات کو کنا لکشن نو د دې حکومت د دې کم اپوزیشن دی الته مطالبه کو یہ کم ہے زیادہ کیے جائیں دلته تا په درې وړو صوبو کې سرکاري ملازمین ته پیسې زیات نه کې الته د سند مطالبه کې جتا لګي دي زیات کا ستا کول فعل خو تضاد د ټول تضاد او مجموعه ده تا ته خو ګوره اس ګورنمنت باندې نه پوهیږي ته په حکومت نه پوهیږي سو پر چې د ایم ډي ایم تعلق دی ګوره چې ما ځان تا د جمعیت علما تما سره د ټایګر فورس او د انصار اسلام مقابله وکړه چې تا د خیم زما آئینی حیثیت د انصار اسلام په دې الیکشن کمیشن کې کوم استادان پکې شامل کړي هغه چې کوم مشر هغه وي سرکاري استاد تاسو هم زیات نه ما نه شامل کړی جی ما خبر وړي جی انصار اسلام په دې کرونا کې په دې سیلاب کې فوج سره حکومت سره ادارو سره باقاعده 30,000 کسانو باقاعده وسره ملګرتیا کړې ده تاسو ټایګر والا خو تخدیدلی په دې کرونا کې نو اوس بیا نن چې تاسو هغه ته د اختیارات چې ورکوي نو دا یو ریاست کې دنه ریاست سره جګړه کوي ډي سي سره به جګړه څوک کوي دا اي سي او دا منسټران دا ټول سو پولیس د ډي ایم تعلق دی مونږ ځان ته الحمدلله جولائی کې 2018 الیکشن نه پس مونږ 26 جولائی باندې ټول سیاسي جماعتونه کې ناصل همدغه ایجنډا وا چې دا سلیکټډ حکومت دی دا حکومت باندې نه پوهیږي مونږ هغه ایجنډا روانه کړی دا 2 کاله مونږ مسلسل تحریک وچلولو تاسو ته پته ده مونږ مليون مارچونه کړي دي په تاریخ کې تا تم چیلنج دی چې ته زما د یو جلسې ریکارډ مات کا ما د خپل جلسې ریکارډ مات کو 13 ځل ما پېښور کې جلسه وکړه تاسو د پی ټی آی خلکو ما ته ویلي دي چې دومره تاریخ کې دومره جلسه نه شوی نو زما عزتمندو دغه خلک چې دي دا توتیان دي بس دغه یو دوه درې خبرې عزت دي کرپشن دی او اجي صاحب کرپشن شوی دی بهر کرپشن شوی دی جی بالکل او اجي بل یو خبره کرپشن ما ته وخایا چې تاسو مر کرپشن برآمدی کړی دا زه په دې خبره کوم یو منټ راته راکړه د دې لږ وضاحت ما ته وخایا برآمدی کی تاسو نه کنه اجي صاحب کاغی د احتساب خبره کین بیا تاسو وایي چې استعمالي دا بیا ټول استعمالي ګوره صحیح ده جواب ورکوم زه زم تیمور صاحب ټیم سره کم یو سکند که د کرپشن په حوالات نن دواړه صف کې یو ودروا اپوزیشن او حکومت دواړه ته صف کې ودروا د نیب صف کې نو ټول عوام بتا ته وي افرین ته د اپوزیشن خلک با جیل ته اچي اپوزیشن ته پرون چې ده ما پی ډی ایم اعلان کو تا نن ټول په وارنټونه جاری کړ مولانا صاحب په کیس وروته مولانا صاحب په تا وو کالو کې کیس ورنه وستو نن تا ته مولانا صاحب یاد شو ته مولانا صاحب ته شاباش ورکړه چې پاکستان کې 10 لیډر جاغا اوس پورې د پاکستان کې نن چې کومه فیصله شوې ده هغه ټول ته اجازه ورکړې زبل تیمور صاحب طرف ته زم خدای نه مخ کې عجیب چې وزیر اعظم عمران خان صاحب په مشورې کې اجازه شوې پای کې دا ویل شوې دي چې څومره جلسې دوی کوي نو صرف د چې کوم ایس او پیز دي دا غي بخیال ساتي اجازه بدای ورکړي کیږي کرونا ته اوس یاد شو تیمور صاحب د مبارکباد اخلي کرونا باندې تلک دا وایي چې کوم د عوامي نېشنل پارټي دا هغه په پی ډی ایم کې دا غي مطلب یو سیکریټریټ چې کوم د افتخار صاحب هغه مطلب خو فعال یو کردار دی بګي آیا تاسو په دغه ایجنډا کې د غریب چې کوم دی هغه ته ریلیف ورکول دغه مهنګای ختمول دغه کیسه شته که بس هم سیاسي خبرې دي صرف مونږ وجي چې په د پی ډی ایم کې روان یو مخکې به ورسره زو نو زوبه د عوامي مطالبات په سوري لاندې چې د عوامو ته په کم هغه باندې ریلیف ملاوي دی چې موږ په هغه مطابق باندې زو چې د عوامي خبره ته نقل وته چې د دې شي فائدہ پاتې نشو موږ جی په دې تحریک کې د یو تخت یا د یو کرسي د پاره په دې جګړه کې شریک نه یو منګه چې د عوامو د پاره راوتی وو چې د عوام فلاح او د بقا سوال لږی نو چې د عوام فلاح او بقا پکې جی منګ به ورسره زو کې دې شي چې څوک پکې نن سبا ډیر ګرم دي د دینه پکې زیات مخه ته لاړ شو منګ دا ثابته کړی دا صحیح چې منګه د پښتنو ډله یو چې د عدم تشدد باندې د باچا خان بابا سپایان یو په دې لار باندې ان شاء الله چې د عوامو کم حقوقي جی هغه د پاره بچ کم آئینی کم طریقې کار لاندې کوم جګړه یا به منګ کوو جاری به ساتو ان شاء الله
ٹھیک دی جی تیمور صاحب موږ ټیم بالکل کم جی، دی جی. ناظم صاحب طرف ته زه ناظم صاحب جواب په یو منټ کې ورکوم. که تاسو راځي صاحب جواب ورکول غواړئ به موږ حاجی صاحب ټولو نه پهله خبرو کو داغه خبره د دې د ټولو مسایل ناظم صاحب تاسو سره یو جوړ منټ دي. دی. یو منټ بالکل جی. والم کرپشن برآمدي دا د دې خلکو سوچ دا د چیرې نیب سره شاته مونږ ولاړ یو هغه ته مونږ وی چیرې دا کار بالکل نیب بالکل آزاد دي شیخ رچی وایي کنه چې سبب ادا گرفتار کی سبب ادا گرفتار کی چې لحاظ نه نو تاسو spokesman چې دا هغه وایي کنه. وزیر حاجی صاحب هغه خپل دور کې یو غلط کار دولت ترجمانان کړو ټیم باقاعده کنده هغه نیم کال 2 کال هغه جیل کې هغه پسې پوره انکوایری نو چې کم قسم دی کې غلط کار بکې نو زموږ پارټي طرف نه داغه د لپاره بيخي څه لحاظ نشته کرپشن برآمدګي کوم بنیادی خبره ده کرپشن خو شوی دی چې یو کس کم یو دی پهله 3-4 مرلې کور کې پاتې کېدو نن هغه سره اربونو روپې دي زه د باینیم چویم چې دار نواز شریف شو یا بل د مشران دي نو هغه تاسو وګورئ چې هغه نن دغه اربونو روپې چې هغه نه تاسو کې چې کم زین رالو نو بیا وی چې کله قطر ته ګوري کله بل ته ګوري چې موږ ته لیټر تاسو راکې چې موږ بچو نو چې دا سابقه سونه ادوار تیر شوی دي تیر شوی 25-30 سال کې تاسو جلیل جان صاحب نه تاسو کې چې د دې مشر هغه حکومت کې ناس یا ناس نو سره دا خبره دی وکړه ګورنمنت سره ناس نو کرپشن غلطه و د ایران دومره کې ښکار کوي لګیا دي هغه ته یو کس پروټیکشن یو ښکارا corruption کوي لګیا دي. انوالو دا بر سره شامل نو نن دا څنګه موږ سره ویډیو پروت دي ښکارا کوي لګیا دي. نن چې ملک زمونږ چې کم د تباہی په حد تر رسیدلې دا هغه ته موږ بهتري طرف ته راوړو تاسو ته ان شاء الله چې څنګه داوا ما کړی دی چې دې هفته کې دنه تاسو ته مهنګای کې ډیر زیات ریلیف ورکړي ډیر مننه زید ندیم صاحب تیمور باز صاحب عبدالعزیز جان صاحب تاسو موږ خپل ټیم را ګران کوونکو هم دا زمونږ د نن نو دی پروګرام هم دې سره اجازه غواړو الله پامان